2024 باندې په اعتماد مارکیټ کې اعتماد مارکیټ چې کوم چوکیدار و هغه نامعلومه ملزمانو د شپې زخمی کو بېهوشه کو او په مارکیټ کې چې کوم د زید جیولر دکانو نو هغه وو د هغې نه یې باقاعده سونا یوړله هغه چوکیدار تقریبا یو میاشت څه کم و بیش هغه په آی سی یو کې بېهوشه پروت و دا یو چیلنج و دا مقدمه چې مونږ رجسټر کړله نو د جناب ډي پي او صاحب د طرفه پکې زما په نګرانۍ کې یو کمیټي جوړه شوله او هغوی په دې باندې ډېر سخت ایکشن واخیست زمونږ ای سی چو صاحب ذوالفقار خان باقاعده په دې کې دن رات زما په نګرانۍ کې کار شروع کړو په دې کې مونږ ته باقاعده ډېر چیلنجونه هم راغلي دي احتجاجونه شوي دي زمونږ چې کوم تاجر یونین دی هغوی مونږ سره وختن په وختن میډیارونو چې دي هغوی مونږ سره وختن په وختن ملاقاتونه کړي دي او زمونږ نه یو تپوس کړی دی چې څه مو کړله بهرحال مونږ په دې کې شپه ورځ کوشش وکړو او الله تعالی مونږ کامیاب کړلو هغه ملزمان مونږ ټریس اوټ کړل هغه مونږ ونیول په دې کې 5 ملزمان دي په 5 ملزمانو دوی دا وقوه کړې ده چې 4 ګرفتار دي ستاسو د وړاندې دي او یو له عدم ګرفتار دی د هغه د ګرفتارۍ دپاره چاپې شروع دي انشاءالله به هم زر تر زر ګرفتار شي او د زید جیولر نه چې کومه دوکان نه چې کومه جیولري تلې وه او هغه م الحمدلله ریکور شوه ستاسو د وړاندې ده خو چې ټول له دې ځای لوکل خلک دي د تنګي نو ګرفتار چې کوم دي یو مختیار اورپی بلور دی یو انس دی یو ثناءالله دی یو انعام الله دی او یو کس هم ګرفتار دی د هغه نوم موږ سیراس کې ساتلی دی او دا ګرفتار ملزمان ستاسو د وړاندې دي دا دي تقریبا چې تولې تلې وه او دې کې څه ریکوري شوې ده دا د څه 2-3 تولې شوې ده او نوره هم روانه ده انشاءالله در لکه جرم شته پولیس شته خو تاسو ولیدل دا څومره دلته کې ډېرې زیاتې وقوعې وشولې والله الحمدلله هغه ټولې ټریس اوټ شوې د موټرسایکلو وقوعې وشولې هغه ټریس اوټ شوې د موبایل وشوې ملزمان موږ ټول ګرفتار کړلو اوس موږ دا نشو ویلی چې نور ملزمان نشته ملزمان شته ځکه جرم شته نو موږ د عوامو ته دا اپیل کوو چې دا ګوره ټول لوکل ملزمان دي د دې ځای لوکل خلک دي او موږ سره بس لږ تعاون وکړي لکه څنګه هم چې دې کیسونو کې را سره تعاون وکړو او دا کیسونه د عوامو په تعاون باندې کامیاب شو نو انشاءالله موږ به د دن رات د ډیوټۍ نه مخ ناړو اول خو مور پلار له دا پکار دي چې د خپل بچي تربیت برابر وکړي تعلیم او تربیت د ټولو نه ضروري شی تربیت دی بس زمونږ د معاشرې کمزوري دا ده چې مور پلار چې دی بچي آزاد پرېښی دی او چې بچي آزاد پرېښو نو هغه به خامخا چېرته په ګډو وډو سر کېږي دا ټول لایس نشیان دي ترجیحات خو دا دی چې هر کلي کې ګوره دغه شان دا وړې وړې نشې خلک کي دا مختلفې دغه کې هغې کې مونږ ډي اس پي صاحب سره وختن په وختن صاحب رابطه کې کرایم میټینګ زمونږ غواړي او دغه شان انفارمیشن صاحب دلته ایس ایچ او هم پاتې دی نو انفارمیشن ورته ډېر دی مونږ وختن په وختن دغه انفارمیشن کلیکټ کوو د عوامو نه او مونږ په دې خفیه انفارمیشن باندې کار کوو هر کلي کې لګیا یو تاسو ته پته لګي چې د 3-4 هفتو کې د صاحب په نګرانۍ کې مونږ سره سټرایک وکړي او څونه ملزمان د یو پي ایس غلو څونه غله مونږ ټریس اوټ کړو پرچې مو ورکړې او ریکو